بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ټول نوال خو لکه څنګه تاسو ته پاتې وي د کورمې حالات هیڅ هم نه پټ نه دي. د دې په سلسله کې په کوهاټ کې چې کومه ګرینډ جرګه وشوله دواړو پاریکیانو چې کوم دی هغوی د امن دستخطونه وکړلو د هغه به تاسو لیدای شو نن چې کوم دی کنوایي راتلله پاړشینور ته تلله بیا په خاص کر په ډي سي کورم باندې چې کوم پارینګ وشولو په ارپاني کلي کې د ځای سره کوم پارینګ وشولو ایدی مو مزامات هم کوو کسی د امن د ټول نه ضروري شی امن دی علاقې کې چې امن راشي. خو بدقسمتي دا دی چې مو په علاقې کې څه کله هم امن معاهده وشي بیا داسې سورسز موجود دي داسې خلک موجود دي چې هغوی کله هم نه غواړي چې په کورمې کې امن راشي. نن تاسو لیدای شوئ چې کومه واقعه وشوله موږ دې مزامات کوو او موږ سرکار نه د دې شي د تحقیقاتو مطالبه کوو چې دې تحقیقات وشي چې کومه د الیزای ارپني کلي چې کومه واقعه وشوله وسیم نومي شخص کوم دا ډي سي باندې پارینګ کړی دی نو موږ ټول سرکار ته سپیشلي وزیر اعلی صاحب ته چیف سیکرټري صاحب ته آی جي صاحب ته یو چې د دې تحقیقات وشي او د دوی چې کوم د اپریشن د وشي څو پرې دوی خلکو اپریشن یې شوی وره پرې په کورمې کې امن راتلل ناممکنه دي. شکریه.